अस्सलाम वालेकुम ग्रानो اوریدونکو کتونکو زستاسو قربانا همیرا مهوش پروګرام پکور خایست کې ټولو ته هر کله وایم امید لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله او ځانونه بم چې د کار نه فری کړي او پروګرام تبا بالکل چې د فرصت سره ناستي زه چې د همیرا مهوش په فیسبوک باندې دا وخت لایف سنو پختونخوا پیج باندې مم او په ریډیو باندې هم 89.4 اف ام چې کوم فریکوئنسي دا د پیښور د نن تاسو ما اوریدئ شي او بهر سیمو کې چې څومره خلک دی 96 فریکوئنسي باندې ما اوریدلی شي او زمونږ پروډوسر دی نن د بود ورځ پروګرام کور خایست پروډوسر دی صدیق صافی صاحب ما سره او تاسو خپل فرمایشم کولای شئ دې ځل به دی درته مغه سانګز پلی کړئ ښه نو منګه چې د لږ ساعت مخکې هم د پروګرام باندې خبرې کولې یو دوه کالز منګه اوچت کړل په دې باندې یو خو ډراپ شو خو زمونږ یو کالر ډیر بهترین خبرې وکړلې او هغه هم د دې حوالې سره وي چې څنګه لکه دا ژوند چې دی زمونږ دا منګه خم د خپل ځان د خپل لاسونو د خپل عمل د خپل خبرو د خپل سوچ د لاسه خم جوړولې شو او همدغه خپل عمل سوچ او څنګه زمونږ عادتونه د دې نه منګه دا بدولې شو ولې چې ژوند انسان باندې داسې نه دی چې دا مسلط دی دا یو غټه لویه تحفه ده او چې کله موږ څه غلط وشي نو موږ دا نصیب دا په خدای باندې واچو او چې کله ښه نو بیا نه موږ ته نصیب یادي نه خدای یادي بیا چې دی زه دا نه وایم چې هر څوک خو دا جنرلی لکه ما عموما زمونږ چې څنګه عادت دی زما پورې نو هغه ما عادت تاسو سره شامل کو لکه شیر کو چې بیا موږ چې دی کنه بیا موږ ته خدای یا نصیب نه یاد بیا موږ چې دا ښه کار خو زمونږ مهنت زمونږ د سوچ زمونږ د وجه نه زمونږ کریډټ ټول ځان ته لاړ شي نو د دې حوالې سره به تاسو نه مورو چې تاسو د ژوند حوالې سره څه خبرې اترې لرئ څنګه چې دا زمونږ ګوتې یو شان نه دي خو یو ښایست دی دغه شانتې د ټولې دنیا کې هر انسان کې فرق دی خو یو خوبي هر انسان کې ده لکه زه به دا یو کیسه درته وکړم او هغې نه پس به چې دی بیا کالز طرف ته ځمه چې یو ځل موسی علیه السلام چې دی الله پاک ته وویلې چې دا ولې لکه نیم غریب دی نیم پکې مالدار دی لکه څنګه دی نو دا دنیا ولې یو شان نه ده نو هغه خو خپل لکه په دغه باندې سوچ باندې ټیک خو الله ته ډیر زیات ګران نو الله تعالی موسی زه به تا ته وښیم چې کما دا ټول یو شان دنیا جوړه کړې وې نو څه به حل وو نو هغه داسې وکړو چې یو کلی یو ځای هغې کې ټول یو برابر نو د یو کس کور دیوال وغورځېدو چې هغه وغورځېدو نو داسې هېڅوک هم نه و چې هغه دیوال یې ورله جوړ کړی وی هغه همغه شانتي و هغه کس پخپله هم ورته دغه نه کو نو هغې باندې سړک جوړ شو خلک به چې تېرېدل یو لار جوړ شوه د هغه په کور نو بیا د دې نه اندازه وشوه چې رښتیا خبره ده چې هر څوک په خپل کار باندې الله پاک پیدا کړی دی د هغه څه کار دی که هغه مستري دی موچي دی که هغه غټ افسر دی هر چا یو ضرورت دی د دې دنیا دپاره د دنیا چلی هم زمونږ د ټولو په خپل ټولو زه به وایم کنټریبیوشن باندې دا نه ده چې څوک ورکوټی دی او څوک غټ دی بس د هر چا خپل خپل کارونه دي نو پهلنی کال به واخلو ګورو موږ سره دا وخت کې څوک دي او په دې حواله باندې څه ویل غواړي هلو السلام علیکم ویخ پیمانه نیم پنارا نارا دلرو برد مرشم مخ پیمانه نیم پنارا نارا دلرو برد مرشم مای دواورو بسکلی سکلی پس پین غرد مرشم مخ پیمانه نیم چی خفن شید کشمیر دعوت مرا کوا چې خفن شید کشمیر دعوت مرا کوا د یو ارمان زما پوره کې په خیبر دې مرشم د یو ارمان زما پوره کې په خیبر دې مرشم پیمان نیم پنارا کابل سمره خود غرضای تو یو وخت کې ما چې قرباني درکړې کابل سمره خود غرضای تو یو وخت کې ما چې قرباني درکړې دا زر کمره ما په اٹکو په خبر مرشم دا زر کمره ما په
اټکو پېښور دې مړ شم مخ پېمانه نه یم په ناره بیا چې مې ګل لنګې تیرا ورانېږي د پښتنو د زړه کلا ورانېږي بیا چې مې ګل رنګې تیرا ورانېږي د پښتنو د زړه کلا ورانېږي غدار نه یم د تیرا په سر درو دې مړه شم غدار نه یم د تیرا په سر درو دې مړه شم مخ پېمانه نه یم په ناره همیشه دعا د خپل وطن کوما ورته په زړه کې احترام لرما اے همیشه صفت د خپل وطن کوما ورته په زړه کې احترام لرما ظفر خان د خیبر په لوړو غرو دې مړه شم ظفر خان د خیبر په لوړو غرو دې مړه شم مخ پېمانه نه یم د وطن درو دې مړه شم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فرح خان ډیر بهترین او څنګه زما سوچ ما غشان پهلنې کال ستا مونږ اوس په فیسبوک باندې لایو هم یو او چې کوم نظم تا لیکلی دی کوم غزل دی نظم دی بهترین د الفاظ زویم کنه سلیکشن دی بهترین کړي ډیر بهترین دی څومره زمونږ لیسنرز دی ویورز دی د دې ټولو به ډیر 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 خوښ شوي څنګه چې زما ډیر زیات خوښ شو. مننه شکریا. څنګه یې همیره خورجانې پروګرام کې درته هرکلی وایم صادق صدیق بھائی ته هم سلامونه تاسو ټولو ته. وعلیکم السلام فرح خان امید لرم چې ته به هم روغه جوړه او خوشحاله به. یاره شکر دی الحمدلله ټیک ما بیګا مې لږ طبیعت بې سوره و خو بس شکر دی. بس هغه موسم هم داسې دی که نه کله بارانونه یي کله نه یي داسې یخني زیاتېږي لګیا ده ځکه بیګا نه سر تکلیف وراته ډېر زیات که نه والله که مې مونځ هم کولی شو په سجده کې مې والله چې جړل سر مې بیخي سم خوږېدو خو به شکر دی اوس ښه یم الحمدلله. ماشاءالله. فرح خان زه به وایم چې یو دوه خبرې ته خامخا په موضوع هم وکړې. شکر دی انشاءالله کوم به همیره خورجانې جی ګوتو کې هم فرق راځي. بالکل یو څنګه ده لږه مونږ اوس یو انسان دپاره ټول انسانان نشو پرېښودی. زبردسته خبره ده بالکل. اوس یو انسان غلط شي هغې دپاره خو مونږ ټول نشو غلطولی. هغې پسې به مونږ هغه کوو چې آیا دا انسان څنګه دی څنګه نه دی. زه اوس ما خپله ځان خبره درته وکړم ما ډېرې دوکې هم خوړلې دي ډېر هر څه مې خوړلې دي ملګرتیا کې که نه جینکو کې درته یادوم. جی خو زه یو جینۍ دپاره ټولې جینکې نه شم پرېښودی. صحیح خبره ده. ټولې یو شان دی نه راځي. زموږ سوچ خراب شوی دی سوچ هم غلط شوی دی د یو د لاسه مونږ ټولې بربادي کړو. بله خو زما دومره نفرت پیدا شوی دی د هر څه نه که نه یقین وکړه همیره خورجانې خو یقین په هر چا باندې پکار دی خو په تا او په زه کې زما دومره اعتماد دی که نه لکه په خپله خور نه چې په تاسو نه ډېر مې دی در باندې. ډېره مننه ډېره عزتمنده شئ. تاسو شو ته دومره انتظار کوم که نه لکه انسان یې د خپلې خور راتګ ته کوي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ فرح خان. درنه زده کړه نو زه صرف یو میسیج کوم چې جی د خپل وطن اچریم بربادېدل مه غواړئ. بالکل زبردست. ولې چې دا وطن مونږ ته ډېر هر څه راکړي نو چې دا وطن یې مونږ نه یو. فرح خان ډېره بهترین خبره دی وکړه دا خو زمونږ وایي که نه د ایمان حصه هم ده زمونږ د وطن سره مینه زمونږ د ایمان برخه ده د حدیث شریف کې دي نو خامخا خلک راشي د جانان ټپې وایي شعرې وایي که نه خو زما دې څیزونو سره شوق نه دی زما د وطن سره شوق دی په وطن به انشاءالله ځان هم قرباني کوم. زبردست ماشاءالله. بس پروګرام د ډېر ښکلی روان دی ټیم د ډېر نه قلمه ثانیه جان ته ثانیه جان خور ده انور خان کاکا ته ډېر سلامونه او سهیل بھائی ته او دعاګانې او زکیه ته او تا ته را روانه ورځ د الله د خوشحالۍ امین سره او د زکیه الله د ډېر ژوند درکړي الله پامان. ډېره بهترین خبره وکړه د فرح خان خبره به زه مخکې بوزم دی چې دا نظم د وطن دپاره وویلې همدا زمونږ د موضوع سره هم ډېر زیات زه به ویم چې تړلی دی هغه په دې باندې چې لکه مونږ خو هر وخت دا ګیلې کوو چې مونږ له وطن څه راکړي زمونږ د ملک مونږ له څه راکړي دا سهولت نشته هغه آیا مونږ څه ورکړي دي آیا مونږ داسې څه کارونه کړي دي چې وطن دپاره خیر زه دا نه وایم لکه معمولي کار نه واخلې مونږ د دې د صفایي خیال نه ساتو مونږ چې څنګه سرکاري ځایونه دي دا سرکاري نه دا زمونږ چې چاته پبلک پراپرټي وایي د دې مونږ خیال نه ساتو
که چېرته ډسبین ولګېږي نو ما ډېر کتلي دي زمونږ خلکو ته پکار دی چې دا ډسبین اکثر چې دی دا پوډریانې موچت کی نو دا ګورئ خپل خواشه کې کوم ځای کې هم ډسبین لګېدلی دی د دې خیال د دې حفاظت تاسو پخپله ساتئ. داسې چې دی دغه شانتې په کوڅو کې چې دا لیټونه لګېدلي هغه هم خراب کي ماشومان پې کله ګین کله لیندي نو دا اوس څه کوو موږ دا د ځان نقصان کوو. یو بل چې دی کال به واخلو ګورو څوک دی موږ سره لاین کې. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله د کوئټه نه که لاهور نه؟ ښه جي لاهور ته تاسو ورسېدئ خو اوسه پورې ستاسو دا وچه میوه پېښور ته رانله دا خو ډېره ناروا ده. او نه دې ځل موږ باقاعده په فیسبوک باندې ما په ریډیو باندې مې اعلان کړی دی چې تاسو یې راولېږئ د پېښور سټیشن ته. جی بالکل بالکل ستاسو کمنټس چې دی موږ ته ریسیو کېږي لګیا دی. تاسو به څه ویل غواړئ؟ جی 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 زندگی کې که زموږ سوچ فکر سچ وي په هر شي کې موږ سوچ فکر په کار خپل خپل کسب کې نو بیا موږ ته دغه هغه بیا څه ملاوېدلی نور په خلکو کې بیا خوبصورتي یا بدصورتي دا بیا موږ ته نشي ملاوېدلی. هر انسان خپل کار په خپل ذمهداري وګڼي جی بدصورتي نو دغه شیانو نه بیا موږ ته ډېر کم وخت بیا ملاوي نور خلکو باره کې. جی بالکل ستاسو دا کمنٹ هم دے دلتا خواہشات پالنا آسان ہے مگر ان کو پا لینا مشکل ہے. ډیره زبردست خبر هم کړی ده او دا بل زبردست میسیج درته کړی. جی بالکل. السلام علیکم میں ہوں حمداللہ ملاخیل فرام لاہور ویلکم ٹو دا شو. جی ډیره مننه. زندگی میں ناکام ہونا معنی نہیں رکھتا لیکن گناہ میں کامیابی زندگی میں ناکامی ہے. زبردست زبردست. آمین آمین. ډیره ډیره مننه. دغه شانتې چې دی فراخان د دې نظم تعریف هم شوی دی په کمنټ کې. ما په خیال نوشهره نه یو چې دی سوشل میډیا پیج دی هغو ډېر دغه کړی دی د دې زه به یم ستاینه کړې. فراخان زبردست ترنم د وطن نظم ډېر زبردست و. دغه شانتې محمد شاه موږ سره دی سلام یې کړی د سعودي نه دی لګیا دی دا پروګرام ګوري زموږ سره دی محمد شاه. سلام سسټر آی ایم فرام سعودي ریاض. تھینک یو سو مچ چې تاسو دا دومره زموږ پروګرام خوښوئ او لرې لرې ځایونو نه یې ګورئ. یو بل کال به واخلو څوک دی موږ سره څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. د زړه تل نه د دعا درته کوم خورې دا په دعا کې یادوم خورې دا په دعا کې یادوم خورې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د بنو ګل نه که نه مخلص خان زموږ رور موږ سره دی او شروعات یې ډېر زبردست و. بالکل د خیره راورسېدو سټوډیو ته دا ډېره موده پس ویلې یقینا چې بس خورجانې د جامې ټیم چې کم د 15 منټه پاتې دي او دا څوک لوبوي چې جومات ته راشو ملموز وکړو بیا باندې چې ته کال وګوره کېدای شي کله کال میلاو شي په پولیسه بس وګورئ میلاو شو ستاسو کال یقینا چې پیله ګنټي مې کوله کال میلاو شو پروګرام خو مې رډیو یا نه ورکوي ما چې الموز وکړو بیا به رډیو ګورم او بس پیله ګنټي مې چې کوله کال میلاو شو ټیم دې بیا تاغله یو ساعته غوندې غزال دې بالکل 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 او امین خان افریدي دی انور خان افریدي دی او زمنګ مشر چې ټیم دی خوشدین خان د بډاري مشر او اقبال خیال پروګرام اوري ټول مینوالو ته بډالې ورته وای خورې جی جی ژوندن کې خود ډېر کړم خوارو زار لالیا ژوندن کې خود ډېر کړم خوارو زار لالیا چې وې مثلا بلوي اوس په مزار لالیا چې وې مثلا بلوي اوس په مزار لالیا ګوره مخلص ته اصلاحات ور باندې نه رسېږي ګوره مخلص ته اصلاحات ور باندې نه رسېږي کسر ګلونه مې په قبر کې انبار لالیا
کسر ګلونه مې په قبر کړې امبار لالیا دیوې مثله بلوې اوس په مزار لالیا په ژوندان کې خود ډېر کړم خوارو زار لالیا په ژوندان کې خود ډېر کړم خوارو زار لالیا دیوې مثله بلوې اوس په مزار لالیا دیوې مثله بلوې اوس په مزار لالیا. زبردست بس پورې کورجانې ټیم د زیات راغلم داسې به اخري کې زه ووایم چې پاکستان زنده‌باد زمونږ کورجانه او امین خان افریدي انور خان افریدي پاینده خوشحاله اوسئ آباد اوسئ غمونو نه آمین آمین الله پامان. ډیر ډیر بهترین دا چې په پروګرام کې خلک د زمونږ څومره چې دي زمونږ لسنرز دي ویورز دي د مینې ډک غزلونه وای دا زیات خوند کوي او دینه زه وایم چې څومره خلک اوري دا یو په انګریزي کې لفظ دی کاتارسس هغه ته چې انسان په زړه کې کم هم چې د جذباتي هغه لکه موږ که خفی نو موږ باندې اکثر تاسو به ټولو سره به دا کار کیږي چې موږ باندې یو سندره یو غزل یو فلم یو ډراما هغه سره موږ چې دی که نه هغه کتلو نه یا اورېدو نه موږ ریلیکس شو هغه دای چې زموږ کیتارسس کیږي څه موږ زړه کې جذباتي هغې که اظهار موږ نشو کولی د نارمل حالاتو کې نو موږ هغه په سندره کې واورو یا ورته وجاړو یا هغه واورو نو هغې سره زموږ چې دی فریکوینسي برابر شي او زمونږ چې کوم هم جذبات دي هغه زه وایم چې سټیبل شي. نو دغه شانتې غزلونو سره زه په خپل هم ډېر زیات زما خپل کیتارسس کېږي ډېره ریلیکس شم او دغه شان څومره زمونږ ویورز دي به هم دا ډېر زیات خوښوي. یو بل کمنټ هم دی آیا خان افریدي دی موږ سره او هغې د جمرود نه اوري دا پروګرام او وایي چې are you safe and sound بالکل زه بالکل خیمه صحت مې ښه دی او پروګرام is very nice best of luck to all of you. Thank you so much چې ستاسو دومره best wishes دی موږ سره. بیا چې دی موږ سره دلته اصل بادشاه هم دی هغې دو هم چې دی د عراق نه دا پروګرام او ګوري که نه د فیسبک نو دا اوس وګورئ د سوشل میډیا یو دا فایده هم موږ سره ده چې زموږ خبره که آیا موږ کم پروګرام هم کوو هغه د فیسبک د لارې ټوله دنیا کې کتل شي چې سعودي او د عراق نه دا پروګرامونه کتل شي. یو بل کال اخلو ګورو موږ سره په پروګرام کې څوک څه شاملول غواړي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ما ته आवाज داسې لګي چې سات کاکا دی. بالکل بچے سات کاکا دی. جی سات کاکا. وعلیکم السلام. جی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي امید لرم چې تاسو به هم روغ جوړ او خوشحاله یې. بالکل تاسو دعاګانې دي ان شاء الله چې تاسو کو ټیک ټاک سره کور او سره مې په ټول ټیک ټاک الحمدلله موږ ټول شکر دی خیر خیریت سره دې موضوع حواله سره بسوای. بالکل بس وی ولمبه خو پراخانو ویتا داد ور کوم چرال او ډېر خستو ډېر د ملک په دغه خبرو کې هغه ته شکریا ادا کوم او د موږ غو کسان په مطلب وادي جی مطلب شاعري وو د مطلب خبرې وي او خوري په ټول داسې کې چې موږ د مشرانو خدای پدې کې چې موږ د ملک د امن راولي امن نشته ورخ. بالکل هم دسه ده. او بل براسمه موضوع ته نو یې چې همت کوم پرده پرتره. جی همت کوم پرده پرتره او دغه ټوډي په قسمت اخلمای نه. او بل د چې څوک چې بخت تخت پریوږي چې پالو دخري غاخه دړي ورځي. زبردست. خیر دې کې مطلب ډیرو. مطلب پکې ډیرو. جی دا سوچو کو کنه. جی हेलो ما په خیال ستاسو دا आवाज کټ شو پکې لاین سیګنلز کې چې مسله روانه ده. خیر تاسو بیا هم کال کولی شئ. یو بل کال اخلو ګورو لاین باندې موږ سره څوک دي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام خورجان ستړي ما شه جی څوک رور اور کم زینا یہ فرار گل د سیډ باندې ګولیا جی فرحت گل کنا اسرار گل اخا جی اسرار صاحب تاسو بس ویل غواړي.
خو دا وایم جی جی چې چاته مې د ښه وخت ور رسېږي نو ښه سره کوئ د بدو وکړه تمنا مه ساتئ ولې چې وخت ډېر نازک دی اخر دا پته نه لګېږي چې مرګ مې په سار راپروت دی څو ورځې پاتې دي ژوندونو ډېر قریب ژوندون دی و ډېر لنډ ژوندون دی خو زه دا وایم چې باندې د چا سره د بد خیال په زړه کې مه ساتئ جی بالکل صحیح خبره ده او د خیر مې جواز ور رسېږي ښه ورسره کوي ولې چې دا ژوندون خو پاتې دی او پاتې کېږي نو تاسو کوم ټاپک دی خور جانې زما هم دا ټاپک دی چې دا کم باندې تاسو لږه شانتې خبره وکړله چې دا ژوند خو چې دی دا غیر جانبدار دی دا مونږه د خپله لاسه ښایسته کوم او خپله لاسه یې بدوم خو دا خبره ده ګوره د دې دنیا نه چې دی خور جانې نو که چا سره دې ښه کړي خو ښه دې کړي دي که بد دې ورسره وکړ خو کم څه کم چې بد دې نه یې ورسره کړي او د ښې دې چې ګواس نه ورکړي نو خو پرېږده خو چې بد دې نه یې ورسره کړي او سبا دې څوک یادوي نه چې دا سړي زما سره بد کړي نو دا په کار دی او خپل ژوندونه ښکلول په کار دی جی چې څومره ښکلی کې او دا سوچ چې سړی کوي چې د خپلو بل بچو د خپلو خیالال د اخلاقو خیال چې ډېر وساتي نو دا زه خو وایم چې دا پیغام مې دی دا پیغام الله د هر سړي به خوښېږي بالکل خبره خو بالکل صحیح وکړله ډیره مننه تاسو کال وکړو او موږ سره چې د ډېرې خوږې او ښې خبرې په دې کې شامل کړي ډېر خلک چې دی موږ لایف اوري او په فیسبوک باندې ډېر زیات کمنټس دي ورو به هغه کمنټس هم شاملو یو بل کال اخلو ګورو د ژوند حوالې سره دې څه ویل غواړي د دې څه هغه وایي که نه په انګریزۍ کې څه اټیچیوډ دی د ژوند طرف ته ژوند اصل کې زه به یو خبره د کال اخیستو نه مخکې دا هم وکړم چې ژوند هغه دی څنګه چې زموږ عادتونه دي څنګه زموږ د هغې ته نظریه ده او څنګه زموږ اټیچیوډ دی که موږ پازیټیو وي مثبت سوچ لرو موږ سره به هر څه مثبت انداز سره کېږي او ښه به کېږي خیر بد کېدل یا څه نه څه اخوا دېخوا کېدل دا خو د ژوند یو زه به وایم حصه ده د دې دپاره ده چې موږ ته زده کړه وکړو خو دا چې څنګه خلک سوچ لري که نه چې بیاره ما سره بد کېږي یا دا بد وشو لږ معمولي بد یا لږ معمولي څه نقصان نه د هغې د سوچ بدل شي او منفي سوچ ته لاړ شي بیا هغې سره بس یو زه وایم که نه زنځیر وتړل شي هغه بیا همداسې بد کېږي نو خپل اټیچیوډ چې دی موږ ته پکار دی چې موږ ښه لرو مثبت لرو نو کېدی نه شي بالکل یقینا چې زموږ ژوند به ډېر زیات ښه شي کال اخلو ګورو څوک دی اور څه ویل غواړي هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک رور اور کم ځای نه حماد خان خبرې کوي د ورسکرون نه جی حماد خان تاسو به څه ویل غواړئ بس امن پکار دی بس تاسو چې کومې خبرې وکړې دا ډېرې کیسته خبرې مو جی ډېره مننه او بعد پروډوسر صاحب ته وایي دا زما یو ګانا خوښه ده ډي وي ماښامه ډي وي ماښام ګانا دي ته ولګوئ پلیز تاسو دا سرچ کړئ او دغه خبره کوم باندې جی د چا په आवाज کې ده دا د شوکت سواتی आवाज دی ٹھیک دی بس هغه چې دا د نوٹ کړئ خبره وره باجی جی اوره د خويندو ټول چې دا کراس سره مونږه ماچوي پرې سروخه دا فیملی چینل دی څنګه مطلب دا کراس سره مونږه پرې سرو ماچوي دا فیملی چینل دی دې باندې خلک بس کوي خجی ښه صحیح ده او بس الله کامیاب کړي جی ډیره مننه صحیح د بس هر چا خپل یو نظریه خپل یو سوچ دی یو بل کال به واخلو ګورو څوک دی هلو السلام علیکم وای ستا په کور کې به ډیوه او زمانه او بیا دې هم په خوله ګیله او زمانه وه زبردست ستا په کور کې به ډیوه او زمانه او بیا دې هم په خوله ګیله او زمانه او هواګانو مې پردې اوچتولې پردې اوچتولې هر یو کور کې دروازه او زمانه او د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې هر چا غاړه کې لینده او زمانه و this is me ناهر الله from تاتارا جی ناهر الله ویلکم ټو our show مننه باجی ویلکم تاتا ډیره مننه شروعات د ډیر بهترینو مننه قربان خوشاله اوسې پروګرام د لای اورم په فیسبوک باندې
نو خوندونه او مزې ته اخلو. ډیره مننه. نو دې پروګرام کې به تاسو څه شاملول غواړئ؟ څه سوچ، څه خبره؟ بالکل راځو د ټاپک په حواله سره او نن سبا چې کوم حالات روان دي نو بالکل سیم ټو سیم هماغسې ټاپکونه ورسره وړي چې تاسو سره کتاب دی که څه یې سره زه وایم چې ژوند په خپل هم یو کتاب دی. بالکل باجي که مونږ وګورو که نه نو یو کس دی هغه به تعلیم وکړي ښه ډیګری به والي جی خو هغه به په کور کې ناستي او همدغه نصیب ته پروت وي چې یاره ما خو ډیګری مې واخیستلې ښه مارکس مې واخیستله اوس چې کوم دی ما ته به نوکري میلاویږي. نو بالکل باجي دا غلطه خبره ده. تا تعلیم وکړه ټیک ته جی خو دا چې ته به خپله سی وي کم خپل کاغذات وي که نه نو هغه به ته په هر یو ډپارټمنټ کې جمع کوې جی نو هغې نه بعد چې کوم دی بیا ته نصیب نه ګیله کولی شي نه چې ته همداسې لاس پې دې تړلي او وایي چېره زما نصیب کار نه کوي. الله به خپله وایي چېره ته د خپل ځان تقدیر په خپله بدل نه کړي نو زه ستا تقدیر نشم بدلولی. زبردست. همداسې خبره ده دغه ده. باجي ټاپک ته ډېر زیات ښکلی راوړی خو یو خبره زه کوم درته. جی 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 دغه نه مخکې یو خور راغلي وه که نه جی کم نظم وي جی نو دې کې 2-3 الفاظ پکې دې خپل وو نور چې کوم دی ټول د خاطر افریدي وو. ښه صحیح. نو بالکل زه یو خبره دا کوم چې یو کس په یو څیز باندې دومره خواري محنت وکړي او بیا داسې چیټینګ پکې وشي دا ډېره زیاته غلطه خبره ده. صحیح صحیح. نو زما طرفه ټول ته دوا سلام وعلیکم السلام. ډېره مننه. ډېر بالکل دا اینډ والا خبره ډېره صحیح وکړله چې دا لکه بهر ملکونو کې دې باندې کیسونه هم کیږي چې دا یو پلیجرزم دی باقاعده. یعنی منګه دا ویلې شو کېدای شي دا هم وي چې کله کله نظمونه زمونږ ذهن کې هغه الفاظ راځي چې چا لیکلي پیله نه او هغې سره میچ شي. زه به دا ووایم خو بله خبره دا ده چې ډېر نهر الله بهترین خبرې وکړلې. نو یو بل کال به واخلو چې ګورو نور څوک دي موږ سره په کال باندې. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپی د یخ پړه چنار نه وسیم عباس راغله. جی جی وسیم عباس د پاره چنار نه. واه تاسو به څه ویل غواړئ؟ مننه اپی. ټاپک ډېر زبردست او ټاپک ډېر ښایسته لکه اپی داسې دی حضرت مولا علی علیه السلام فرمایي که نه جی 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 د هرې رشتې یا د هرې دوستۍ نه پیله چې کوم دی خپل زړه کې یو قبرستان جوړ کړئ. زبردست. سره تاسو پکې د هغوی غلطۍ د هغوی مسټیک بیا پکې دفن کړئ او په وړو وړو څیزونو باندې رشتې مه خرابوئ. صحیح. بهترین نور ادروایز یا دا خبرې چې زه بیا ځینې اورېدونکو سره او تاسو سره په ځینې خبرو کې ځکه متفق نه یم چې د ژوند ټوټل سړی نیوټرل نشي تیرولی. صحیح خبره ده. بالکل ټوټل موږ سوچ وکړو که نه حضرت امام حسین علیه السلام قرباني یا قیام څه دپاره وکړو. خیر دا ټاپک بیا بل طرف ته ځي که نه خو لکه مقصد مې دا دی چې ژوند کې څه داسې موډ راتللی شي جی 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 ځای کې څه ګورې چې په یو مظلوم باندې ظلم جی جی نو بیا به تا ته خپل انسانیت حق څنګه دی چې ته به نیوټرل پاتې. صحیح خبره ده. بالکل دا خو ده. اکثر کته وخت چې که نه خپل کور کې هم بعضې زمونږ ورېندارو سره ډېر زیات ناانصافۍ کېږي. بعضې زمونږ خویندو سره ناانصافۍ کېږي. بعضې مسافران وړونه وي د هغې چې دلته کومې کمولې یا کوم بچي وي لکه کور کې هم مساوات پکار دی. که موږ پکار دی خپل ژوند هغه داسې تېر کړو چې یاره ټولو ته برابرۍ په حساب سره وګورو که نه. جی جی بچیرې برابري کوم ځای کې نه وه کوم ځای کې بېانصافي کېدله ظلم کېدلو ټولې هم ظلم کېدو. نن وخت مسلمانان چې خور و زار دي خورجانې د دې وجه دا دی موږ ټولو خپلو مفاداتو ته ګورو نیوټرل پاتې. دا نیوټرل پاتې کولو خو موږ ته ژوند چې کوم دی اجیرن کو. نن که زما ګاونډ کې فلسطین سره ظلم کېږي نن که زما اطرافو کې ایران سره ظلم کېږي سبا ما باندې هم دا دښمن لاس کېښودلی. صحیح خبره ده. نو ژوند کې بلها شی داسې شیونه شته دي که نه د هغې ته به ډش کر ودرېږي د ظلم خلاف به مقابله کوي. زما د طرف نه تا ته وایي ټول ټیم ته وایي مو پروډیوسر جاوید بهي ته او پروډیوسر محمد علي ته بلها شي سلامونه. ډېره مننه د وخت راکولو ټولو اورېدونکو. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو. بالکل دا خبره مونږ کله هم چې دا پروګرام راوړو نو زه دا نه ویل غواړم چې مونږ د نیوټرل شو
نیوټرل نه خو منګه چې د میانه روي اختیار کو او کمزې کې غلط دی ایته به غلط وایو او کوشش وکړو چې هغه منګه بدل کو همداسې دا چې کلاس نه بدلولې شو دا پروګرامونو مقصد چې دی دا زه چې دا پروګرام او بیا داسې موضوع چې زه راوړم په دې خپل پروګرام کې چې هغه د ستاسو د ژوند حصم ده زما د ژوند حصم ده او دې نه ټوله معاشره ده نو دا د دې دپاره دی چې دې باندې ستاسو رایې واورم دا داسې پروګرامونه چې زما والا دي دا بهر ملکونو کې چې کېږي دا د ریسرچ پروګرامونه دي دو هغه موضوع راوچت کی او په هغې باندې خلکو رایې اخلي ګوري چې زمونږ خلک څه وایي نو زه چې کله دې پروګرام کې داسې موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې وکړم نو زه وګورم چې زمونږ دا پښتانه څومره امن پسنده دي دوی څومره چې د ایجوکیشن له فروغ ورکولو باندې خبره کوي دوی څومره چې د میانه روي باندې ولاړ دي نو بالکل ظلم خلاف به خبره کوو څه غلط دي هغه به هم یادو چې دا غلط دي او کوشش به کوو چې هغه موږ بدل کو یو بل کال اخلو ګورو څوک دي موږ سره اور څه ویل غواړي هلو السلام علیکم وعلیکم څنګه جی ښه خیر دی الحمدلله زه ښه یم څوک رور او کم ځای نه سید غیاث علی شاه خبر کوم د چغرمټه څخه بابا نه پوره یو میچ باز تاسو پروګرام کې مې حاضر وکړم جی بالکل بالکل څنګه جی تاسو خې وخت سات خطرې بالکل زه ښه یم امید لرم چې تاسو به هم ښه وئ او ښه مصروفیاتو کې به وئ الله بس کار کوم به جیس نیمه غواګانې مې ساتلي که تاسو پیژنئ غوا ورته یو خو کلي خلکو دوزه خلکو غواګانې ساتي که نه اکثر د مال بالکل زم پښتنه یم غوا هم پیژنم میخ هم پیژنم سخی هم پیژنم دا غواګانې نو بس مال ته مې واچولو تاسو ته مې کال وکړو دې ټاپک څه دی زه خو په دې خبرو پوه نه شم یو راشي یو دغه همت بیانې بل څه بیانې دا ځکه چې دا موضوع هم داسې دی وګورئ دا موضوع داسې دا ځکه خو نن چې دی که نه موضوع ما داسې کنفیوزینګ خو به زه نه یم خو هر چا پې خپلې خبرې وکړي او ژوند وګورئ څومره ډایورسټي کې دی چې د هر چا یو بیل سوچ لري او هغو پې دومره خبرې وکړي دا هم د دې حوالې سره دی چې ژوند په خپله چې دی هغه غیر جانبدار دی دا زمونږ د لاسه ښه کېږي او زمونږ د لاسه بدېږي دا څنګه چې دا خو انسان د الله پاک ولې اختیار ورکړی که نه الله پاک یو دوه لارې ښولي زه پې درته وایم بسم الله وهدیناه النجدین الله جل جلاله په یو انسان ته یو لار ښولي یو د رحمان لار ده یو د شیطان لار ده استاد محترمونه تپوس وکړو چې الله جل جلاله د انسان ته اختیار ورکړی جی ځان ورسي نه ګناه نعوذ بالله شي داسې که نه ما ته الله جل تعالی را سوچ ولې درکړی زه خو هغه ولي کامل په شان نه شم ویلی هغه زه ډېر په ذهني طریقې سره فکر کوم الله جل جلاله خو تاسو ښولي دي یو د رحمان لار ده یو د شیطان لار ده آیا ته اوس په کومه لار دی ته د رحمان په لار ځې که د شیطان الله جل تعالی په دنیا کې اختیار درکړو تا ته ښولي چې دا ښه دي دا بد هو دي بل په ادب دا وختي لارو خبرو کتې همت باندې دا خو دا یو ټپه ورته کوم نصیب تقدیر ته ګناه نشته نصیب کوټه شته تندې تل دغه دی دا به ګوره عذاب به استعمالوي زمونږ په مرشد پاک پیر مختار الدین شاه صاحب رحمت الله علیه د دنیا نه لاړلو په نوي کال کې هغه یو خبره کړې وه په کرونا وخت کې تاسو به اسباب استعمالوي خو یقین به د الله جل جلاله بالکل بالکل زبردست تاسو راځئ په دې سټوډیو کوم ډیپیو کله که نه تاسو دا باندې تاسو راوي اسباب استعمال کړئ مالکه دې کوم برکت تاسو راغ خپل خواري مو کله مهنت مو کولو تاسو به چې دا رزق مو ته الله راکړي دا به نه چې دا کار مې ونه کولو ما ته به څوک رزق راکړي ولا څومره ماشومان شو مختمیر تاسو ګوتې ما ته جی دومره یو بچی وروړه دومره تربیت وکړه ته یو اته یو بچی وروړه ټوله دنیا کې نه زبردست خبره مو که بهترین ما چې خپل استاد محترم ولي کامل سره د ادب مطابق لباس وکړو که نه په دې باندې قرآن هغه یاد راغلو زما تر وخته خبرې ډېر تمثیل ودرېږي که نه نو ما نه پې هغه ټاپک باندې ورته پې ما یو څو خبرې وکړې مې دي دا چل دی چې ګوره الله خو ګوره ټیک ته ته ماشومان دي دا هغه ته هلو ستاسو आवाज کټ کیږي رورې دا تاسو خپل پوزیشن لګ بدل کړئ چې دا आवाज هم صحیح جی 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 اجي بس پرا سي په دې د پلان
دا اواز چې دی ځکه کټ کېدو کېدای شي هغې داسې ځای کې چې هلته سیګنلز کې لږ مسله را روانه وه نو موږ شروع کې خو خبره د هغې واورېده خو بس کېدای شي نیکسټ ټایم چې ای کال وکړي نو دا خبره پوره کړي یو بل کال به واخلو ګورو څوک دی دا وخت. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجانې ځان ورخانې ما خو لکه د مسافرو دپاره راغلم یو نظم له جی جی او خلک ټول تنقیدونو ته ووتل الله دې خیر وکړي خو وایي د خپله کوره مروره کور ته راشه که نه په خپل وطن کې مسافره کور ته راشه که نه زبردست وایي ستا د شلیدلي څادر پیس کې مې په لاسو کې دی ستا د شلیدلي څادر پیس کې مې په لاسو کې دی په کور کې ګرځم او تره کور ته راشه که نه د خپله کوره مروره کور ته راشه که نه زبردست زبردست وای چې مازیګر شي پیغلې خاندې او زویر کومه چې مازیګر شي پیغلې خاندې او زویر کومه زما د هر ماښام اختره کور ته راشه که نه په خپل وطن کې مسافره کور ته راشه که نه وای چا راته ویل چې وظیفه کړه د نهرې روژې چا راته ویل چې وظیفه کړه د نهرې روژې نن مې روژه ده په نهره کور ته راشه که نه په خپل وطن کې مسافره کور ته راشه که نه دا ټولو مسافرو دپاره ډالۍ ده زبردست په هر وطن کې وي او ستا د راتلو په انتظار زما ساده عجزه ستا د راتلو په انتظار زما ساده عجزه وباسم سپین ویښته د سره کور ته راشه که نه په خپل وطن کې مسافره کور ته راشه که نه د خپله کوره مروره کور ته راشه که نه بیا هم ټول زما د وطن چې څومره مسلمانان دي او په غیر ملکونو کې مزدوریانې کوي خواریانې کوي بچیه تکړه شئ او خپل وطن په راستو او په خپل همتونو ښایسته کوي او خورجانې را به شو لکه ټیک ده د یو شاعر یو ځمکه کمه وي یو غزلې کم وي یو پرته روبایي یې کمه وي نو د هغې نه که ما مثال یو څو ټکي راواغسته او د هغې په پرمختګ زه لاړم نو دا کې د هغه هم نامخ شریکه ده د هغه مړانه هم پکې شریکه ده او ما په هغې باندې یو بل غزل ولیکلو نو رونو ته وایم چې دا ګوره څومره ښکلی پروګرام ښکلی ټاپک ستاسو تنقیدونه خوشی خبرې دي. جی 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 السلام علیکم ټول اوریدونکو. وعلیکم السلام. ډیره بهترین خبره وکړه. بالکل همداسې ده کېدای شي زه هم دا وایم چې دا اکثر کېږي ما هم ډېر کتابونو کې ویلي چې یو کس یو کتاب ولیکي د هغې الفاظ د هغې سوچ چې دی هغه بل ځای کې وي دغه شانتې په ساینس کې هم کېږي په دوه مختلفه ملکونو کې چې دی دوه مختلفه ساینسدانانو چې د هغې قومیت هم بدل و د هغو سبجیکټ خو هغو په ډي ان اے کار کولو او د دواړو رزلټ سیم راغلی نو دا کېږي دا ژوند دی دی کې هر څه زه وایم که نه چې everything is possible. بس دا زمونږ پروګرام چې دی په ختمېدو دی وخت ختم شو خو ډېرو خلکو پې ډېرې خبرې وکړلې موږ به چې دی صرف آخره کې دا ووایو چې د هر چا سوچ د هر چا د عادت د هغه اټیچیوډ هر څه چې دی ژوند طرف ته څنګه هم دی پکار دی چې هغه مثبت وي هغه هلکه وي هغه خوشحاله خوشطبه وي زه به وایم نو دغه شانتې به چې دی زمونږ کارونه هم په اسانه ماني. تنقید برای تنقید ښه نه دی تنقید برای اصلاح بیا ښه وي خو دا ژوند چې دی دا هر څه زمونږ د خپل لاس دی موږ یې ته جنت او دوزخ په خپله جوړولی شو بالکل اسباب به استعمالو او امید به د خدای نه لرو. سبا به همدغه وخت د کور ښایست پروګرام کې به زه تاسو سره یم امید لرم چې فاطمه اعظم به ما سره په پروګرام کې وي هغه پورې تاسو خپل ټول خیال ساتئ خپل ګر چاپیر د خلکو د خپل کور والا خیال ساتئ د لوی الله په امان.